یو تکلیف او مشکل سره مخامخ دی. په تکلیف او مشکل کې څه کول پکار دي؟ د پاکستان 4 واړه صوبې، یو صوبه نیمه او نورې صوبې اکثر سیلاب سره مخامخ شوي دي. سیلابونه ولی راځي او دې وخت کې څه کول پکار دي او دا به څنګه واپس کیږي او د دې په راتګ کې د چا چا کردار دی، دا اهم خبرې دي، ځان خبرول پکار دي. عزتمندو چې د چا د طرف نه عذاب راځي هغه رب کائنات دی. تاسو ویلي والقدر خیره و شره من الله تعالی، که دا شر راځي که خیر راځي د الله د طرف نه راځي، او د الله د طرف نه راځي دوه وجونه، کله به طور امتحانی، کله به طور عذاب وي، او کله به طور رفع درجات وي، د انسان درجې اوچتوي، دغه امتحان کې راځي. خو موږ او تاسو کمزوري، موږ او تاسو له د هغې وجوهاتو ته نظر، اسبابو ته نظر کول پکار دي چې موږ د دې نه خلاص شو، ځکه موږ د امتحان، د ازمایش او د دې ټولو څیزونو د ټینګې نه یو. رب کائنات دې په موږ رحم وکړي. نو چې د کم رب د طرف نه، د کم ذات د طرف نه کم شی را روان دی، هم اقا ذات راضي کول، هغه سره صلح کول، او هغه سره هغه ته الحاح او زاری کول، دا اصل طریقه د خلاصي. که هغه به طور امتحان هم وي نو ته رب ته وایه ربه زه نور امتحان د ټینګې نیمه. که هغه به طور عذاب وي نو د خپل ګناهونو نه توبه وباسي. که هغه رب ناراضه وي انسان هغه د رب راضي کولو کوشش وکړي. رب څه سره راضي کیږي؟ هغې خپل اعمال دي، عبادات، حقوق العباد، حرامونه پرهیز او فرایضو او د مستحباتو د دې پابندي کول او د مخلوق خدا سره مدد کول. کله الله رب العزت عذاب د دې دپاره راولي چې الله رب العزت مالداران ګوري، الله رب العزت د دې نورونه ګوري، الله رب العزت حکومت امتحان علی، الله د وزیرانو امتحان علی، الله د علماو امتحان علی، الله د دې نورو علاقو والا امتحان علی. په یو ملک باندې، په یو خطه باندې، په یو علاقه باندې یو عذاب راولي، هغه خطې والا خلک ښه خلکي، خو الله رب العزت د هغوی درجه اوچته کړي چې هغوی باندې عذاب راشي، هغوی څه شهیدان شي، د چا درجه اوچته شي، چاته عمل ثواب ډیر میلو شي. او د دې نورو خلکو د وزیرانو امتحان، بادشاهانو امتحان، لیډرانو امتحان، زنده‌باد مرده‌باد والا امتحان، او د علماو، د دیندارو، د دې نورو خلکو امتحان، د ملکونو امتحان، دې ټولو پکې امتحان. نو اصل طریقه څه ده چې د چا د طرف نه عذاب راځي که امتحان راځي نو هغه طرف ته رجوع کول دي. دغه طریقې سره کار حلاږي. یو ځل یو بوډا باباجي نه یو هلک تپوس وکړو. هغه هلک ډېر پریشان و. مشر باباجي استاد عالم ته تپوس کوي بچیه ولې پریشان یې؟ وایي چې ډېر پریشان یم، زما ټول کارونه الټه کېږي. یو کال سیده رواني چې نوي ته ورسي را باندې الټه شي، د نفع کاري نقصان ته مخامخ شي، د پاس کېدلو کاري زه پکې فیل شم، د ګټې کاري زه په خسران او په تاوان سره مخامخ شم. یو کار مې نه سیده کېږي، رشتې مې نه کېږي، او دغه نه دکان مې نه سټ کېږي، د تعلیم نظام مې نه سټ کېږي، کور کې راته حالات خراب دي، رونه بیماران او مور بیماره، او حالات مې ټول ګډ وډ دي، چې کم کار سیده کوم هغه الټه کېږي. اکثر زمون خلک دا وای، بعضې نوجوانان دې سره مخامخ وي، بلکې هر چا ته څه نه څه تکلیف وي، خو د بعضې کسانو ډېر کارونه ګډوډي خرابېږي پې. وایي چې هر کار مې الټه کېږي. ویل دې سبا څنګه کېږي؟ هغه ولې یو مثال ورکو. ویلې بچیا چېرته دفتر کې دې وخت تېر کړی دی؟ هغه ویل ډېرو دفترونو کې مې وخت تېر کړی، د ډېرو دفترونو خاورې مې کنګال کړي دي، خو ارزي نه خسران سره مخامخ شوی ما، یو دفتر کې مې امکار نه کېږي. وایي نه، دفتر کې د مهر لیدلی، مهر چې کله یو افسر یا یو استاد یا یو مشر هغه کله یو پرچه ولیکي او هغې باندې بیا مهر لګوي. وایي حوجي مهرونه خو مې ډېر لیدلي دي. ویلې دا مهر چې کله په مهر باندې الفاظ سیده لیکلي که الټا،
تاسو که مهر وګورئ که نه په مهر باندې دا الفاظ الټه لیکلي چې سم لیکي په مهر باندې که نه مهر چې مهر جوړئ هغې باندې چې کم الفاظ هم لیکي که ته خپل نوم لیکي هغه به هم الټه لیکي او که دغه رنګ دستخط دی سیګنیچر دی یا څه خبرې دي یا د دفتر پته ده هغه به پې الټه لیکي په هغه مهر باندې نو بیا چې کله ووهي نو هغه په خپله سیده کېږي ویلې دا مهر دا الفاظ کله سیده کېږي چې مهر داسې نیغ ولاړي مهر هغه الفاظ الټی وی چې د دې الفاظ هله سیده کېږي چې کله دا سر په کاغذ باندې کېږي نو چې کله سر په کاغذ کېږي هغه الفاظ خود به خود باندې سیده شي الټه الفاظ سیده شي الټه الفاظ نیغ شي ویل چې زه درنه تپوس کوم چې زما هر کار الټی وی د دې مهر کار هم الټو څنګه سیده شو چې کله خپل تندی په کاغذ کې غوستو بچیا ستا د مسلو حل هم دا دی ستا مسلې الټه کېږي د رب د طرف نه رب درته اسباب داسې جوړ کړي خپل تندی خپل رب ته ښکته که ټول وران کارونه الټه کارونه به دې سیده شي نو کار چې د کوم ځای نه خراب دی هم هغه ځای نه بیا ټیک کې یو سړي نه یو 100 روپو لوټ جومات کې ورک شوی دی دی بار کوڅه کې ګوري نه میلاویږي یو سړي نه په امریکا کې یو څیز ورک شوی پاکستان کې ګوري نه میلاویږي هغه شی به هم هغه ځای کې ګوري نو دغه شان عزتمندو زمون کارونه دي الټه شوي زمون کارونه دي خراب شوي نو د هغې دوه وجې دي یو دا دی زمون عمل دویم دی د الله د طرف نه امتحان نو یو خپل عمل ټیکو دویم الله ته سوال وکړو یا الله زما عمل خو ټیک شو که دا ستا امتحان د دې وجې نه وي چې ما ازمای نو یا الله زه د ازمایښت قابل نه یم زه ډېر کمزور یم عجیزي الله ته ډېره خوښه ده نبی علیہ السلام چې معراج ته لاړې التحیات لله والصلوات والطیبات الله ورته وایي مدنه مال دې سره وړي وایي الله ما سره څه دي زما ټول عبادتونه زما سر ښکته کول زما قولي عبادتونه زما بدني عبادتونه ما سره خپل هیڅ هم نشته دا ټول هر څه ستا دي عاجزي الله نو الله پې سلام راولېږلو السلام علیک ایها النبی هی زما پیغمبره زمونږ د تا ته سلامي او د ټولو فرشتو دي تا ته سلامي او ستا په هغه نیکانو مؤمنانو نه چې کوم ستا تابعداري کوي زمونږ د په هغه مؤمنانو باندې هم سلامي دون الله خوشحاله شو نو دې وجې نه عزتمندو نن حل دا دی موږ او تاسو عذاب راشي اذانونه شروع کړو کله په اذان کار وشي موږ او تاسو چې کله عذاب راشي سیلاب راشي څوک قرآن مخې ته ونیسي یو علاقه کې قرآن مخې ته ونیولو عذاب بند شو یو علاقه کې اذان شروع شو الته عذاب بند شو یا متبادل طرف ته لاړې یا ځمکه کې الله بعض ځایونو کې سرنګان وکړ اوبې هغې کې ډوبې کړلې یو عزتمندو یو ځای کې موټر راپرېوتو تقریبا 3.5 غنټې پسې راوویستلو چې راوویستلو انسانان پکې ژوندي پراته وو معجزاتي طور سره کرامتي طور سره د هغوی بس عمل الله ته خوښ شوی هغه بندګانو عزتمندو بعض ځایونو کې په تلاوت هم نه بندېږي بعض ځایونو کې په اذان هم نه بندېږي بعض ځایونو کې په نورو عملونو عبادتونو باندې عذاب نه بندېږي ولې د دې ریزن د دې علت عزتمندو تلاش کول پکار دي دا پکې ملګرو هغه تلاش کول پکار دي هغه لټول پکار دي چې د دې څه وجه ده نو عزتمندو یاد لرئ چې په اذان باران نه ودرېږي په تلاوت باران نه ودرېږي نو پته ولګېده د عذاب وجه بله ده د عذاب وجه څه ده حکمران خراب دی حکمران ذلیل حکمران دی او مشران او دغه رنګې سرکاري خلک ذلیله خلک دي هغه عزتمندو عذاب چې راشي د الله د طرف نه چې کوم حکومت وي هغه به د خلکو مدد کوي حکومت د خلکو مدد نه کوي قسم دی زمونږ ټول حکمران زنده‌باد مرده‌باد کړي چې د هرې پارټۍ دي په دې ورځو کې عزتمندو چې ټول ملک په سیلاب کې ډوب دی چې یو لیډر حکومت گرفتاری ټول خلک هلته ځي دلته زرګونو خلک ډوبېږي هغې له څوک نیسي بل طرف ته بل حکمران دی هغه یو سیمینار کړی دی ټول خلک هلته ځي چې کوم کس ډوبېږي هغه له نه ځي ټول ظلم کوي چې کوم بر سره اقتدار دی که کوم اپوزیشن کې دی ټول ظالمان دي سره د نیکانو خلکو ټول ظالمان دي یو حکمران آواز اونکو یو حکمران چېرته ویل چې زما 1,00,000 روپۍ د دې غریبانانو دپاره یو حکمران چېرته ونه ویلې بر سره اقتدار طبقې چې زما 10 موټرې دي یو موټر د غریبانانو دپاره زما دا یو کور د غریبانانو دپاره ها چې کوم اسلامي بعضې کسان دي هغوی آواز ولکو
جماعت اسلامی والا یو پیر فقیر دی هغه لاړې مختلف علاقو ته او دغه فضل الرحمن صاحب اعلان وکړو هغه انصار الاسلام یې ورولېږل مدرسو والا چې چا په اس کې نه شمارل عدنان کاکا خیل لاړې د اسلام آباد نه دغه رنګې د نور علاقو نه لوی عالمان د دارالعلوم کراچۍ نه چې کوم دی تقي عثماني صاحب دی باقاعده یو دغه ولېږلو وفد ولېږلو الحمدلله مولیانو خپل کردار څه نه څه ادا کړو خو بیا هم کم دی چې کوم سیاسي مولیان دي هغوی له پیسو اعتبار سره مدد کول پکار دي چې کوم سیاسي کسان دي هغوی له د پیسو اعتبار سره مدد کول پکار دي هغوی چې په حکومت کې دي حکومتي کارندگان راوچتول پکار دي دا خو د عوامو کار دی خو دا د اصلي د حکومت کار دی لاړ شئ نن پاکستان ډوبیږي په دغه کې ولې د ګانو بجانو د وجې نه هم دقه ورځې دي غالبا یو هفته مخکې په دوبۍ کې د ګانو بجانو والا دپاره د ایوارډ یو لوی کانفرنس شوی دی سیمینار شوی زمونږ د ملک ډمانو ته لوی لوی ایوارډونه میلاو شو چا ورکړو مختلفو کپنینو والا د غوړو کپني د پویو کپني یا داسې مختلف نورې کپنینو والا دي مسلمانان دي یو ډمې له ایوارډ ورکوي هلته یو د مسلمان لور ډوبیږي هغې له انعام څه کوي یو نوړی نه ورکوي ایوارډ هغه جینۍ له ورکوي چې د هغې ګډا مزیداره ده د هغې ایکټنګ مزیدار دی د هغې اداکاري مزیداره ده هغه دروغ په فلم کې او دغه رنګې په ډرامه کې ښایسته انداز کې وایي هغې له لوی لوی ایوارډونه ورکړی شو څه شو هغه کسان چې کوم په میډیا باندې راځي چې یو اداکار یو ماشومه یو چټي سوال جواب ورکي هغه له 5 تولې سونې په انعام کې ورکوي هغه انکاران څه شو هغه په میډیا باندې چې کم کسان راځي او په وړو وړو خبرو باندې لوی لوی انعامات ورکوي 50,000 انعام یو بایک او یو موټر سایکل فری کې چا د 500 سوالونو جواب ورکړه نن 15 کسان په هلته په ډنګ کې ډوب دي هغه څوک نه بچ کوي 500 سوالاتو باندې 15 تولې انعام ورکوي 15 سړي او 15 ماشومان د یو کور 15 ماشومان په خټو کې ډوب شوي دي 4 پکې مړه شو 15 واړه مړه شو د 4 لاش میلاو دی د یو لاش لا نه دی میلاو شو داسې سیلاب دی چې پیسې وې وړلې سامانونه یې وې وړل واړه ماشومان یې وې وړل ځناور یې وې وړل د کور دیوالونه یې وې وړه د کور سامان یې وې وړه او د کور ټول د خوراک هر څه ختم کړه ماشاءالله دې کې بعضې هلکان دي دا غریب خلک چې هغه د سیاسي پارټۍ دی یا نه دی هغه برسر اقتدار دی یا نه دی پړي راغستي او خلکو ته ورولي پړو باندې کسان بچ کوي بعض علماء کرام دي په سمندرونو کې هغه او په دې سیلابونو کې ګرځي په کشتو کې خلک بچ کوي عوامي سطح سره خلک لګیا دي مدد کوي نو د دې ټول عزتمندو دا ټول خلک د دې په ګناه کې شریک دي نو چې کله په تلاوت باندې نه بنديږي عذاب په اذان باندې نه بنديږي نو پته ولګوا د ملک وډیره خلک د ملک مالدار د مارکیټ مالدار خلک به ذخیره اندوزي کوي ځکه د عذاب نه بنديږي چې کله په تلاوت باندې عذاب نه بنديږي نو سوچ وکا پولیس والا به رشوت علي رشوت نه پریدي په دې سیلابونو کې هغوی رشوت علي نه پریدي څوک دا حال دی ته لاړ شه چې کله په اذان او په تلاوت او په جومات په اوازونو باندې عذاب نه بنديږي وګوره د ملک وکیل به غل وي او دا به د قاتل ملګری وي دا به د رشوتخور ملګری وي دا به د ظالم ملګری وي دا به د مردار سړي ملګری وي او د هغې دپاره به تن من دن سره آواز کوي که چې کله اذان باندې په تلاوت باندې په نفلونو باندې عذاب نه بنديږي نو پته ولګي دا سبب جدا دی د ملک صدر غل دی د ملک وزیر غل دی د ملک گورنر غل دی د ملک ادارو والا غل دی ځکه عذاب نه بنديږي تو ادھر ادھر کی چوڑ یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا تو ادھر ادھر کی چوڑ یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے غلا په دې ورځو کې غلا نه کوي دقه خلک دي په دې ورځو کې تاسو به وګورئ اوس به د امریکې نه د روس نه هغه کافران خلک د هغوی زړه به ودردېږي هغوی به غنم هم راولېږي هغوی به چیني هم راولېږي هغوی به مختلف ساز و سامان به هم راولېږي زموږ د ملک لیډران به دا ټول په خپلو پیسو باندې د ځان دپاره خرڅ کړي د 2 بورو به تصویر وباسي غریب سره چې ما غریب له ورکړو 98 بورې به خپل ګودام کې واچي د امریکې یو جینۍ راغلی وه د اقوام متحده د طرف نه
د قشان لس کاله مخکې سیلاب راغلی خلکو له مال ورکو نو هغه چې واپس لاړه هغې د تصویرانو مې وینیستل ویل ولې ویل دا د پاکستان خلک ډېر عجیبه خلک دي په دوی باندې زړه نه دي خوږول پکار ویل ولې وی موږ له پیسې مو ورکړې خو چې د کوم وزیر اعظمانو سره موږ ملاوېدو هغه دومره لش پش کې او هغه دومره پروټوکول سره موږ ملاو شو وی زموږ نه ښې کپړې هغوی اچولې وې زموږ نه زیات تکبر په هغوی کې و د ملک وزیر اعظم ما ته څه وی بار ماشومان ولاړ دي د یو ګیلاس اوبو دپاره او د یو بوتل اوبو دپاره یې نه پرېږدي یو بوتل اوبه نه ورکوي قاري صاحب بار ماشومانو ته ودرېږه قاري صاحب څه شو ورشه قاري صاحب ته وپاس هلکانو سره کښېنه لش پش کسان د یو بوتل دپاره د غریب بچی نه پرېږدي او د ملک وزیر اعظم ما ته وایي خو زما لوریانې او زما د فیملي خلک تا سره د ملاقات شوقین دي وایي ما ورته زه خو ملاقات له نیم راغلی موږ خو د غریبو امداد له راغلي موږ غریبانانو سره میلاو کوي دا زموږ د ملک کسان دي مشران که دوی له یو وزیر اعظم راشي د مدد دپاره دوی ورسره په کانټیننټل هوټل کې ملاقات کوي وی بیا چې زه هغوی کور ته بوتلم وی د هغوی بچي د اسلام آباد نه په جهاز کې زما ملاقات لرال په جهازونو کې ماله ملاقات د هغوی لش پش کپړې د هغوی رنګ ډنګ د هغوی موږ دپاره چې کوم استقبال کړی هغه استقبال باندې څومره خرچې مدد موږ ورکوو استقبال لپاره خرچې هغوی کوي او مال په لس قسمه نه زیات کانې پینې څیزونه تیار کړي وی مال چې په دې ملک کې قحط دی په دې ملک غریبي ده زمونږ مجسټریټ د 1 کروڑ روپو په ګاډي کې ځي ټماټر والا ته ودرېږي وایي دا ټماټر د 5 روپۍ ګران دي په کروڑونو روپو ګاډي کې ګرځېږي تاسو لاړ شئ د بار ملک کوم مثالونه چې ورکوئ هلته وزیر اعظمان په موټر سایکلو ګرځي یا هغه سره خپل یو ګاډی یا هغه ګاډی ذاتي روپو باندې اخیستی وي هغه به دا شوکوي چې دا ما په کومو روپو اخیستی دا روپۍ ما کوم ځای کې ګټلي دي سرکاري ګاډي نه وي یا سرکاري ګاډی وي هغه محدود وي زمونږ ملک عزتمندو سیلابونه ځکه راځي د دغه خلکو د وجې نه راځي دی وجې نه عزتمندو قسم دی دا د ووټ قابل خلک نه دي خو همدا د غریب سړی زوی دی نن اعلان شو چې په اسلام آباد کې در نه ده په اسلام آباد کې عزتمندو جلسه ده په فلاني ځای کې جلسه ده همدا د غریب سړي زوی 2000 روپۍ خرج کوي او دغه در نه لځي هم د دې غریب سړي زوی ته ووایه 2000 روپۍ چې ته راجمع کوي تاسو 1 لاک کسان یې تاسو 10,000 کسان یې په دې باندې پوره بلوچستان ته چې کوم دی د خوراک سامان رسي نه جی زمونږ لیډر ډېر ایماندار دی دا ټول پارټۍ نه یادوم یو نه دا حال دی د یو جلسې پیسې چې غریبانان له ورکړي پوره علاقې ته پې روټۍ رسي د 100 ورځو روټۍ پې رسي یو تیلی چې صدقه ورکړي نو دا عزتمندو د هغه د 20 ورځو د روټۍ سامانو شو سړه روټۍ دې وخوري هغوی خوري خو نه میلاوي د دې وجې نه عزتمندو د سیلاب په دې وخت کې زمونږ ګناه ده قسم دی چې چا غلط سړي له وټ ورکړی دی په دقه سړي باندې نحوست نازل دی او دقه سړی خپل هغه حکمران سره په دې ګناه کې برابر شریک دی سنا زما دا یاد لرئ ولې موږ ته د بل ګناه ښکاري نو دې وجې نه عزتمندو لږ سوچ کول پکار دي الله رب العزت عذاب راځي خو د عذاب د ختمولو اسباب هم الله پیدا کړي دي هغه بل مسلمان سره ښېګړه کوي